الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا مولانا محمدا عبده والرسول أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفوز العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك وسلم قابل قدر أستاذ مكرم حضرات علماء کرام عام مسلمانان ورونو طلباء کرام تاسو ټول ته معلومه ده چې الله جل جلاله زمون او تاسو یو بل ته د مخاطبواله یو بل ته د مخامخ کېدل د سوجې نه وشول دا خبره و ان شاء الله علماء کرام ورسره روان دي هغه خبره کې شیخ صاحب هم ناشته دا زمانه لپاره انتهایی ډېر زیاته خبره په خپل ځان باندې د علماء مشوره د شیخ صاحب په مخ کې د خبرې کول غواړم لہذا د مولوی صاحب د ډېر زیات اصرار او د هغه وجه نه اصول د خبرې وتا شروع کړم لہذا زمونږ د ژبې نه او زمونږ خپلې نه دې خبرې هم نه وځي چې یاره د اساتذو په مخ کې سره خبرې وکړي او په هر حال دا هم د الله جل جلاله یو احسان دی د الله تبارک وتعالى کرم دی فضل دی چې الله جل جلاله د حق د وینا توفیق دې هغه په دې او میدان کې موږ تاسو سره نصیب دا د الله جل جلاله لاک احسانات دي زمونږ او تاسو دا کوم مجلس او دا کوم گلشن دا چې تاسو حواله دا گلشن چې تاسو کوم زرغون شوی دی او په دې کې دا مرسټو کېدلې دي نو دا چې کوم دا برکات دا الله جل جلاله د کتاب دی زمون او تاسو نسبت زمون او تاسو په خیراله زمون او تاسو ناستا پاستا زمون او تاسو په منځ کې سلام علیک دا ټول د نسبت چې کوم د قرآن کریم د وجه نشوي مونږ او تاسو د یو بل اکرام د یو بل عزت د یو بل سره د محبت خبره د دې ټول خبره چې کوم د دې کتاب سره تړلې ده کچره دا کتاب نه په دې موقع باندې د دې کتاب آغاز او د دې کتاب اختتام نه وي شوی نو دلته چې کوم د دې خبره بیا ډېره مشکل او چې را دي سره باندې دلوي او دې سي منور چې کوم دا په برکت او مجلس وي نو د هر یو مجلس دا د الله جل جلاله په موږ او پتا سو په انعام دې د الله جل جلاله یو ډېر دوی نعمت عظما دې چې د الله تبارک وتعالى موږ او تاسو شکریا ادا کوو چې الله تبارک وتعالى دې یو بهترین محفل ته زموږ او تاسو راوړل دل وکړل دا غي په اخیره اختتامی ټیم کې فرشته اعلان کې چې قوموا مغفور لكم تاسو په خلی شوی د دې مجلس څخه کوم دا تاسو را پاسه ځکه دا د الله تبارک وتعالى د کلام مجلس ته وهذا كتاب انزلناه مبارك ليدبروا آياته الله تبارک وتعالى دا کتاب چې دا اصل دا مبارک کتاب دی
انزلناه مبارکا الله تبارک وتعالى دا موږ کوم دا پښتو مبارک هم نازل کړی دی ان انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر د پنځم چې کوم دا 23 رمضان کوم شپه چې الله جل جلاله په دې سورته کریمه کې چې کوم دا الله جل جلاله ذکر کې دا هم په دې رمضان مبارک کې دنه چې کوم دا راځي قرآن عظیم شان الله جل جلاله د دې نزول چې کوم دا په دې مېش کې کړی دا دا یو عظیم شان کتاب دی دا د الله جل جلاله په نوم باندې چې کوم دا محبوب کتاب دی کوم خلک چې د دې کتاب سره الله تبارک وتعالى تړلي دي هغه خلکو ته الله تبارک وتعالى یو سرټیفیکیټ ورکړی دی استفینا من عبادنا الله تبارک وتعالى موږ څه کړی دی د دې کتاب د پاره د خلک موږ چون کړی دي موږ د دې کتاب د پاره د خلک چې کوم دغه راغون کړی دي جدا کړی دي غوړه کړی دي دا هغه شخصیات دي چې الله جل جلاله نن په کلام باندې حوالې چې کوم دغه عبور او کوشيره کتاب هغه وسو والناس چې کوم د الله تبارک وتعالى فضل کرم سره هغه ورس د دې کتاب سره الله جل جلاله د خلقو چې کوم دغه ژوندګي بدلې کړي د خلقو ژوندګي د قران عظیم شان سره بدلې شوې کچرینن هم دا مدارس نه وي دا ګلشن چې کوم دغه نه وي دا د دې ګلشن چې کوم دغه برکات دي چې الله تبارک وتعالى څخه کوي سلسله دا روانه کړه چې د دې سره دین چې دا ژوند دی کچره دا ګلشنونه موجود نه وي دا دین چې کوم دغه بیا ختم شي دا الله تبارک وتعالى د خلقو د بدلولو د پاره یو ذریعہ ګرځول جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم بیت الله شریف کې په منځ باندې ولاړ دي امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ روان دي په اسلام باندې لاندې مشرف شوی وکړه چې راغی او پدې چې کوم دا خبر ولا چې دا پیغمبر دې دا څه خبرې کوي او دې چې کوم دا لګیا دي سوي په خپل ځای کې دا خبره کوي نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د آیات کریمه په منځ کې چې کوم دا تلاوت کو انه لقول رسول کریم دا څه ده بهشکه دا خبره شي دا را لګل شوی کوم استاد چې د کریم مکرم ده ولقد کرمنا بني آدم الله تبارک وتعالى حضرت آدم علیه السلام سره مکرم کواله عزت چې کوم دا موږ ورکړل به په دې کې چې کوم دا خبر رااله چې دا وشته شاعر وي او دا شاعر چې کوم دا شاعري وکړي بیا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سوي وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون دا شاعر چې کوم دا خبرې نه دي لیکن تاسو ایمان چې کوم دا ډېر کم راوړل دي به وو چې دا مکاهني جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل وما هو بقول كاهن قليلا ما تذكرون دا کاهن خبرې هم نه دي ولهذا تاسو فن نصيحت چې کوم دا ډېر کم خبرو کړل الله تبارک وتعالى د امیر المؤمنین د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د اسلام د راوړلو لپاره چې کوم د لوی سیر او لوی وجه چې کوم د امدا قدر چا ورته وی چې الله تبارک وتعالى تاسو ډېر لوی عزت درو هغه دې چې موږ سره زموږ عزت بسره اذل الناس اعزنا الله للاسلام موږ په خلکو جديد زیات ذلیل خلکو موږ د غوخانو سره ول چې کوم دغه بنه راتل لار چې کوم دغه په دې باندې وهلم اعزنا الله للاسلام کله چې موږ اسلام قبول کو الله تبارک وتعالى موږ سره عزت چې کوم دغه د اسلام د وجنه موږ ته ملاوي الله تبارک وتعالى ولا ټول ژوندۍ چې کوم دغه بدل کړ نو قران عظیم شان چې کوم دغه سره د الله جل جلاله سره د نزدېکت او د الله تبارک وتعالى د قرب د لوی چې کوم دغه وجه ده مولانا زکریا رحمت الله علیه ذکر کړی دي چې امام احمد رحمت الله علیه یو کم سلفي الله جل جلاله سره په خوب کې دیدارو او دا خبره بیا وکړه چې کچېری پلی پیرمان الله تبارک وتعالى سره په خوب کې زیارت وکړه د الله تبارک وتعالى نه وته پوښتنه چې کریم علما ته په کومه خبره باندې خوشالي کې چې زه عمل زیات وکړم کله چې په سلام پیر سره الله جل جلاله سره دیدار وشو وی چې کریم علما ته په کومه خبره باندې خوشالي کې چې زه عمل چې کوم نه وکړم وی احمد چې تا د ټیم ملوي کې زما د کلام چې دا تلاوت مولانا ذکر رحمت الله علیه